الرحمن الرحيم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومړي باندې نوحه کول حرام دي. نوحه ویر ته وی ویر او ویر د آواز والا جړه ته وی. په مړي باندې د آواز والا جړه ښځې کوي او که سړي کوي حرام دي حرام. 1460 نمبر حدیث شریف دی 1660 وعن المغیرة بن شعبة رضی الله تعالی عنه. دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت دی. صحابی نوم دی مغیرہ. الله پاک دې ته راضي شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. قال مغیرہ رضی الله عنه فرمای ویم چې څه فرمای سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یقول. حضرت مغیرہ رضی الله عنه فرمای ما په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي. یقول چې پیغمبر علیہ السلام دا خبره دا ارشاد فرمایلو من نیح علیه پچا باندې چې ویرو شو ویر په کوم مړي باندې چې ویر او شو خزی په د आवाज جړاو کا او نر په د आवाज جړاو کا فانه يعذب نو دی مړي ته عذاب ورکول کیږي بما نیح علیه د دې ویر په وجه یوم القیامت د قیامت په ورځ دی مړي ته عذاب ورکول کیږي. متفق علیہ. دا حدیث متفق علیہ دے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز باب ما یکرہ من نیاحتی کی ذکر کرے دے. امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم شریف کی کتاب الجنائز باب المیت یعذب ببکاء اہلہ. دا شان مسند احمد کی امام احمد رحمہ اللہ او امام ترمذی رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے دے چې په کوم مړي باندې ویر وشي د قیامت په ورځ به دې مړي ته عذاب ورکول کیږي. د आवाज والا جړه په کوم مړي باندې وشي نو دې مړي ته به قیامت کې عذاب ورکول کیږي. دا نبی علیہ السلام فرمایلی. په مړي باندې د आवाज جړه زور زور چغي وال مخ وهل گریوان شلول په سر خوریا چول یا باز زینو کې نور څه دستور وي. اخوا زمانہ جاهلیت کې به دا طریقه و چې سرونه به گنجي کول خریل به د غم د لاس. دا ټول د بے صبرۍ خبرې دي. دا ټول حرامي دي. یو سړی وفات شي او بغیر آوازه بغیر گریوان شلولو صرف د سترګو نوخ کې روان شي دا جایز دی. دا یو فطری خبره ده. دا ناممکنه خبره ده چې د یو کس رشتہ دار وفات شي او د سترګې نوخ کتو یې نشي. دا خو د زړه د نرمۍ دلیل دی. د دې شریعت نه صرف اجازت ورکړی دی بلکې دا ښه خبره ده. د ثواب کار دی. دا د رحم دلی علامه ده. خو پاتې شو دا د آواز والا جړه یا د لاس جړه چې مخ وهي گریوان شلی سر شو کوي دا حرام دي. دلته بیا هغه مشهور سوال دی تیر حدیث کې کړو چې جړه ژوندۍ کوي او عذاب مړو ته ملاویږي. دا ولی لا تزر وازره وزر اخرى قرآن شریف کې خراغلی دي چې یو کس به د بل کس د ګناه پاند نه اوچتای. هر کس به خپل ګناه په سر اوچتای. نو ویر او حرام کار ژوندۍ کوي او سزا یې چاته ملاوي مړي ته. دا ولی داغه څه قصور دی؟ وی داغه قصور شته کنه. دا دین هغه مړی یادای چې هغه رشتہ دارانو ته ویلي چې ګوره لوریانو ته ویلي کشري لور ته مو منځنۍ لور ته مو مشره واده کړي لور ته مو بيد واده کړي لور ته چې ګوره په ما به خډیر جاړي ټپې به وایي مدي به وایي. داسې کوم قلم په جهان کې شته چې ما په جړه درنه وایي. په جړه څوک درنېږي نه چې عذاب په ورته ملاویږي. نو دا سپک شو که دروند شو؟ څه شو؟ سپک شو. په جړه درنېږي نه. دا متل خطا دی چې مړی په جړه ښه ښکاري او هغه بل شی په دواړه خطرناک دي. دواړو نه شریعت منع کړې ده. نو دین هغه مړی مراد دی چې هغه په ژوند ویلي چې ما پسې به ډېرې جړاګانې کوي چې دویم او دریم مالت کې واورېدلی شي دې مړي ته به عذاب ملاوي. یا دینه مراد هغه مړی دی چې هغه ته ښه پته وه چې زه داسې ماحول کې پاتې کېږم داسې معاشره کې پاتې کېږم چې د دې ځای خلک بې صبره دي. نارینه دي که زنانه دي چې مړی وشي نو د مړي د کور پته پرې چغه لګي چې چغه وایو چې لا شپه وي لا پښمني ټایم کې څوک حق ورسي نو یو کړیکه کي یا چې جنازه راوچته یې کړیکه کي یا یو زنانه چې ورکره راشي نو هرې زنانه سره تر کوڅې پورې دا ټپې او مدي وایي
د ته پته و چې زه په داسې کورنۍ کې یم، په داسې خاندان کې یم چې دې کې ټول جاهلان دي، نه پوهېږي، د دین نه خبره دي، نابلده دي، نو په ده باندې وصیت لازم و. مرګ خو شته که نه؟ خرڅ کړی هم دی مړه، شته دی، مرګ شته. نو چې مرګ شته دی او دا راته ښه پته ده چې زما د ماحول او د معاشرې او د خاندار او د کورنۍ زنانه بې صبره دي، دي به خامخا ویر کوي به که نه به کوي، رښتیا ووایي. واقف نو اوس واقف شو، نو اوس په دې ناستو اورېدونکو ملګرو باندې دا لازمه ده چې خپلو خپلو کورونو کې وصیت وکړي، ځکه مرګ خو شته که نه؟ الله دې ایمان حالت کې مونږ له راوستلی کړي چې صحیح به ګورې زم پکې ملګری نه یم، هغه ټایم کې خو څوک منې کولی نه شي. پرون حدیث تیر شوی چې صحابي بې هوشه شوی او د بیبي په غېږ کې سر ابو موسی اشعري رضی الله عنه، او چې بیبي پې ویر شروع کړو که نه، نو زوی یې وایي د پلار مې وس نه رسېدو، بې هوش او چې لاس یا زبان سره یا اشارې سره دې منع کړي، او چې کله بیا هوش کې رالو نو ویې ویل چې زه د تاسو نه بېزاره یم، ځکه چې د دې نه بېزاري نبي علیه صلات وسلام اختیار کړې ده. دا لوی حرام کار دی او زموږ معاشره کې شته دی. وصیت په هر ژوندي باندې لازم دی چې وکړي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم. وصلی الله تعالی علی محمد. مانځه ټکي هم ویلی و، قل هو شریفه د مانو سره خلاصه شوه. قل هو چې ویلی شي صورت الله اکبر، الله ډېر لوی دی، الله اکبر، الله ډېر لوی دی. دې ته تکبیر انتقال وایي. د رکوع نه چې راکونټې شم او د قیام نه او رکوع ته راځم لاسونه په ګوډو اږدم او الله اکبر ویم، دې تکبیر ته انتقال وایي. دا تکبیر سنت دی او معنی دا ده الله ډېر لوی دی. بیا په رکوع کې 3 ځلې یا 5 ځلې تسبیحات وایو، سبحان ربي العظیم. پاکي بیانوم پاکي د خپل رب چې ډېر لوی دی، پاکي بیانوم پاکي د خپل رب چې ډېر لوی دی، پاکي بیانوم پاکي د خپل رب چې ډېر لوی دی. وصلی الله تعالی علی